یو جهاد وشو ډیر زیات مال غنیمت صحابه ته لاس ته ورغی دا یو بوډۍ زنانه راغله صحابه ورته وایي وی ستاسو نبي علیه السلام هغه له ماله ورولئ دا یې مستقیدیانو کې نیولې ده او ورته ووایه ورته ووایه چې یو خور دې راغلی صحابه ورته فرمایي ځه د نبي علیه السلام خو د مور یو زوی دی خور یې د کومه نه راله ورته وایي عرض یې وکړه ای صحابو تاسو سره فرشه ورته ووایه نبی علیه الصلاة والسلام ته صحابه راغلو د الله پیغمبره یو بوډۍ راغلی وایي نبی علیه السلام خور راغلی ده نبی علیه السلام ورته فرمایي را پرېږدی دی چې راشي څنګه چې راغله نبی علیه السلام ورته فرمایي ته څنګه زما خور یې هغه بوډۍ ورته وایي چې د الله پیغمبر زه د حلیمې رضی الله تعالی عنها لور یم او ستا رضایي خور یم نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي نشاني وله وښودې دغه نشاني دغه نبی علیه الصلاة والسلام ته یادې وې نبی علیه السلام فورا خپل څادر د خپلې اوږې مبارکې نه کوز کړه په ځمکه یې واچو او ورته فرمایي ای خورې دې څادر د پاسه کښېنه د دې نبوت د څادر د پاسه کښېنه هغې هم کلمه وویله ایمان یې راوړه مسلمانه د خور سره به داسې سلوک کې مسلمانه ته پیمان یې ته میراث ورکې خپلې خور ته خو ما ته څومره بد ګورو سکه خور د یو پلار او د یو مور خور هغې له ته میراث ورکې نبي علیه السلام د پردۍ چې رضایي خور یې ده څومره قدر چې خپل نبوت څادر یې وله په ځمکه واچو